بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد. عقیده د ختم نبوت هغه باندې خبره شروع و. پرون څه دلایل شویو. بل دلیل حضرت مفتی صاحب لیکي وی ک نبی کریم صلی الله علیه وسلم نفس بل پیغمبر راتلونه وي نو خامخا قرآن مجید کی داغي ذکر وي، لیکن معاملہ برعکس ده. د بل پیغمبر دراتلو پیشنګوئی نشته، بلکې د نبوت سلسله بندیدو باندې دلایل قرآن پاک او احادیثو کې موجود دي. د وخت پیغمبر باندې ایمان راوړل ډیر ضروری په نسبت د مخکینو پیغمبرانو. مخکینی پیغمبرانو باندې اجمالی ایمان چې کم الله تعالی پیغمبر را لېګلې پاغي باندې زمونږ ایمان دی دا کافی وي. خو د وخت پیغمبر کاغه وخت سره عمومي لکه يهود و نصارا غو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانہ چې کله ومندله ناغو باندې په پیغمبر اسلام باندې ایمان راوړل انتهایی ضروری وو، او ایمان نه راوړو په صورت کې بیا کفر وو. نو دا رنګي قبل پیغمبر راتله خامخا به داغي تذکره په قرآن مجید کې راغلی و، حالانکه معاملہ د دې برعکس ده. الله تعالی فرمای والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. هغه خلک چې ایمان راوړي په هغه باندې چې څه په تا باندې نازل شوي دي او په هغې باندې چې څه کم تا نه مخکې نازل شوي دي، او په آخرت باندې دغه خلک کلک یقین ساتي. دلته د من قبل کا تذکره شته چې تا نه مخکې چې کم نازل شوي، او د من بعد کا تذکره نشته تا نه وروستو. نو کچره بل پیغمبر راتله خامخا به داسې دې کې ذکر وي. او بل خبره حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم فرمایلی و چې وبالآخرة هم یوقنون کی یو بل باریکه اشاره ورکړه چې ستانه پس د بل چا زمانہ نشته، ستانه پس بیا آخرت ده. ستاو د آخرت په منځ کې د چا زمانہ نشته ده، ځکه وبالآخرة هم یوقنون وي. بل دلیل مفتی صاحب لیکي وي چې قرآن او سنت دواړو دروستو راتونکي پیغمبر واضح طور باندې تردید کړی چې بل پیغمبر نشي راتلی. حضرت مفتی صاحب لیکي اگر چې د کم دلایل تیر شو دا د دې مدعا لپاره بالکل کافی دي چې د پیغمبر علی السلام نه پس بل پیغمبر نشي راتلی، او نه د پیغمبر ضرورت شته د بل. او الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر اخرت پورې د ټولو انسانانو لپاره پیغمبر جوړ کړی او را لېږلی دی. خو قرآن او سنت په دې باندې اکتفا نه ده کړې، بلکې د ختم نبوت عقیده ډیر په واضح طور باندې بیان کړې ده، او د نبوت د سلسله د بندولو اعلان فرمایلی دی. الله تعالی فرمای ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو په سړو کې د چا پلار نه دی، لیکن هغه د الله تعالی رسول دی او د انبیای کرامو خاتم دی. دلته قادیانان یو بل بحث چیړي، هغه وایي چې دلته وخاتم النبیین راغلی دی، وخاتم النبیین نه دی راغلی. نو هغه وایي چې خاتم معنی جدا ده او د خاتم معنی جدا ده، حالانکه د لغت څومره کتابونه دي هغه چې وګوري ټول دغه وایي چې خاتم کده تا زور وي او کده تا زیر وي. د اهل لغت فرمایي چې دواړو معنی یو ده. د دې معنی ده د قوم آخري فرد، د یو شی انجام، د خط آخري مهر. دا د دې په مفهوم کې د ټول خبرې داخل دي. نو د دې مطلب دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انبیای کرامو چې کوم قوم دی د هغې آخري فرد دی، او دغه نبوت د سلسلې آخري انجام دی. او چې کله سړی خط پوره کوي په اخره کې مهر ولګي چې بس لیکل مې دومره دي، نو دا خبرم په دې کې شته. او قادیانیان وایي چې نه، خاتم معنی ختمون کې دی، او خاتم هغه وایي چې هغه آلې ته ویل کېږي چې په هغې باندې مهر لګي. یو شی پاس کول شي
نو هغه د هغې په ذریعې سره هغه چې هغه آلې ته ویل کېږي چې په کوم باندې دستاویز درخواست او یو شی هغه پاس کېږي. لکه په د سکول کې امتحان وي، په د مدرسو کې وي، نو چې کوم سوال ټیک وي، طالب صحیح لیکلی وي جواب یې، نو استاد په هغې باندې داسې کش راکاږي د سواد نشان صحیح. هغه وایي چې دې مطلب دا دی. نو هغه خبیث وایي چې خلک نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزې ته تلي، زم لاړم، ما درخواست یوړو، د نبوت درخواستونه خلکو وړي، زما په درخواست باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ولیکل چې به زه ته پیغمبري، زما درخواست یې پاس کړ. نو دا لفظ د دغه سټم د پاره نه د استعمال، دا خاتم معنا سټم نه ده، بلکې دې معنا ده یو شی آخري طور باندې بندول. سیل لفظ استعمالیږي، یو شی بالکل بندول د پاره سیل لفظ راځي. کتابونه خلق لیکي، د حضرت مفتی صاحب کتاب لیکلی په اخیره کې، بالکل د اسلامي عقاید نظریات په اخیره کې مفتی صاحب تاریخ هم لیکلی دی او خپل نوم هم لیکلی. د هغې مطلب دا وي چې زما لیکل دې ځای پورې دي، که دې نه خوا لیکلي وي به زما نه وي. خط سړی لیکي، مفتی صاحب مثال پیش کړو، نو خط په اخیره کې خپل نوم ولیکي او که مهر وي مهر هم ولګوي، بیا هغه خط بند کی، بیا په شریش ولګوي، لفافه کې بند کی، بیا یوه ډاکخانه پې مهر وی، او چې اخري ډاکخانې ته ورسي هغه پې بیا مهر وی، دوه مهره پې لګي. هغې مطلب د دواړو مهرونو دا وي چې دې خط ته چې راستونکي څه په دې کې بند کړي، هغه بار نه پکې بل شی نه دی راغلی، او اخري مهر دا وي چې دې نه څه شی وتلی هم نه دی. نو د نبوت سلسله شروع شوه، اول به طور مهر حضرت آدم علیه السلام، او اخره کې به طور مهر نبی کریم صلی الله علیه وسلم، چې دا سلسله ده د نبیانو. دې سلسله کې د نه هیڅوک داخل نه دی، بل بیرونی شي، او نه ته څوک وتلی دی او نه د بار نه پکې بل څوک راغلی دی. او دې نه پاس که بل څوک د نبوت دعوه کوي، یا به د نبی کریم هغه د الله تعالی طرف نه وي، بلکې هغه به د شیطان د طرف نه وي. لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس بل پیغمبر نشي راتلی. خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، ترمذی روایت ده، ان الرساله والنبوه قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. رسالت او نبوت سلسله ختمه شوې ده، زمانه پس نه رسول راتلی شي او نه نبی. د نبوت سلسله بندولو وجه څه ده؟ قرآن مجید خپل فرمای، الله تعالی فرمای، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یقینا منګه دا یا دهانی او نصیحت را لېږلی دی او منګه د دې محافظ یو. د قرآن حفاظت الله تعالی په خپله کوي، لہذا دې کې څوک تحریف نشي کولی، د دې په نقطو کې، د دې په حروفو کې، د دې په هغه کې څوک بالکل تبدیلی نشي راوستی. الله تعالی خپله حفاظت کوي، او دا معجزه ده په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. تر قیامته پورې څوک د دې جواب هم نشي را لیکلی. آخري خبر حضرت مفتی صاحب لیکي چې نبوت صرف یو قسم دی. کله چې قادیانانو ته او دغه رنګې د بېدینه خلکو دغو ته په دروغه چې نبوت دعوې کوي، دغو ته دا دلایل راشي، نو باطل هار نه مني، هغه پینترې بدلوي. نو هغو یو بل وار کړی دی، هغه وایي چې ټیک د خاتم النبیین او خاتم دواړو یو معنی ده، سره مو منله، خو د هغې مطلب خدا دی چې کامل پیغمبر نشي راتلی. او قادیانی وایي چې زه ما کله ویلي چې زه پوره پیغمبر یم. هغه بیا د نبوت تقسیم کړی دی چې نبوت قسمونه دي، یو نبی دی دغسې، او بل چې کوم دی نو هغه ذلي پیغمبر دی، ذلي نبی دی، یو بروزي دی. ذلي ذل وی سوري ته، نو هغه وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوری نو، او نعوذ بالله دومره 1350 کال وغیره پس بیا زما په صورت کې قادیان کې د هغه سوری زیمه، نو زه ذلي پیغمبر یم. او دویمه خبر هغه دا کوي چې زه بروزي پیغمبر یم. بروزي معنا دا د اصطلاح ده چې یو کس بار بار پیدا شي، یو پیر په یو صورت کې بیا په بل صورت کې. نو هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش دوه پیرې شوی دی، یو پیره د محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم په صورت کې په مکه کې پیدا شوی دی، او خبیث بکواس کوي چې دوباره زما په صورت کې
په قادیان کې پیدا شوی. نو حضرت مفتی صاحب لیکلي دلته چې دا خبره د یاد وړ ده چې نبوت ډیر قسمونه نه دي. نبوت صرف یو قسم دی چې هغه د خپل شرایط او خصوصیاتو سره په قرآن او سنت کې بیان شوی دی. او دا کم اصطلاحات چې دو ذلی او بروزی کړي دي دا شیطانی اصطلاحات دي او په قرآن او حدیث کې د هیڅ ثبوت نشته نه. او لیکي چې په دې په ذریعه سره دوی خپل کفر د کمولو کوشش کړه، لیکن دې سره دا غوی کفر نورم غلیظ شي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته صحیح ایمان را نصیب کړي.